سنا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو دلته راغلی یاست او دا څو ورځې موږ وینو کمپین هم شروع کړی، ډېر ښایسته کمپین لګیا دی. نو تاسو څنګه په خپل کمپین کې بریالي شواست او څنګه د خلکو سره ریسپانس دلته کوم مقامي خلک دي د هغو سره تاسو ملاقاتونه سوي دي له ښځو سره؟ نو په دې جلسه کې به د ښځو آیا څه رول وي، دوی به شرکت کوي نه به کوي؟ نو تاسو موږ ته تفصیل راکړئ. مونږ خو دلته کمپین صرف ښځو سره نه بلکې بازارونو کې هم مونږ ریلي حصه مو، نارې هم وهلي، د خلکو له بلنې هم ورکړي دي، ځای په ځای تللي هم میټینګانو حصه هم پاتې شوي. خو کوم چې ضروري خبره ده هغه دلته هغه د ښځو ده. ښځې زما په خیال چې په ټول پاکستان کې چې څونه د پښتنو علاقې دي هلته ښځې ځپلې شوي دي په جنګ کې، د دې جوړ کړې شوي جنګونو کې، او بیا د دې جوړ کړې شوي امن هغه چې دې سلسلې جوړې کړې وي وار ان ټیرر، په هغه ټولو چکرونو کې ښځې زیاتې چې کوم دي متاثره شوي دي. مونږ کوشش وکړو چې په سوات کې زیاتې ښځې دي، نو مونږ سوات ته ځای په ځای کلي په کلي لاړو، خلکو سره ملو شو، او ډېر تاسو ته ووایم چې زه دومره تکلیف دی خبرې دي چې ریاست په خپله یو شی را جوړ کړي، په خپله خلک را جوړ کړي، بیا په خپله اوچت کړي، او بیا زمونږ د پښتنې معاشره کې ښځې چې څونه ځپلې کېږي ځکه چې ډیپنډنټ دي، هغوی نه ګټه وټه کولی شي، نو څوک خیر غواړي، نو څوک څه کوي، نو څوک څه کوي، او دومره دردېدلې تکلیف دی عمل نه تېرېږي لګیا دي چې ما اورېدل نو مالی دومره تکلیف راځي. تاسو سوچ وکړئ چې هغه خلکو هغه ښځو له به هغوی به چې تېرېږي پرې څونه تکلیف دی به هغه ښځو سره ملاقات، بیا هغه ښځې رابلل. زما دا امید دی سبا چې ډېر ښځې به راشي، ځکه چې مونږ وار په وار وایو چې د ښځو دپاره بیل ځای هم دی. مونږ کوشش کوو چې ملګري دغه کړو، او مونږ سره په دې کې د سوشل میډیا د ټولنیز رسنیو ډېر غټ لاس دی، او ورسره زه به وایم چې د ډیوا وایس اف امریکا او د دې هم غټ لاس یې پکار چې دي هم مونږ سره په دې سوات دغه کې هم وکړي، ځکه ډېر خلک چې راشي نو وایي مونږ په دغه اورېدل، په ریډیو م اورېدل، په دغه م اورېدل، نو دا ډېره غټه خبره ده. یا په فیسبوک کې کتلي نو ځای په ځای تپوسونه کوي او راځي. زه وایم چې دا دومره دردېدلې کیسې که د پښتنو صرف اورېدې که نه نو دا به ودرېږي، د خپل حق غوښتنه به وکړي د دې ریاست نه. او بل دا دی چې کمپین زمونږ روان دی، خو هغې سره پیرلل لکه لاهور کې مونږ ولیده چې زمونږ خلاف ادارو کاروایانې وکړي، خو کم زور سره چې دی په سوات کې لګیا دي، نو ما ته لګي چې دلته دي چې څونه ظلمونه کړي دي، څونه تشدد، څونه جبر یې کړی دی په خلکو، زبردستي د هغوی په کورونو په شټرونو باندې جنډې جوړول او په زوره پرې د پاکستان زنده‌باد دغه لګول. نو دا زما په خیال چې یو دې ته ښکار یم چې دلته کو خلک رایوځای شو، او دا به یو پروسس وي، دا به اولنۍ حصه وي، وروستو به نور خلک هم راوچتېږي، ځکه چې لکه دلته غلطې پمفلېټې جوړې کړې شوې، دلته زمونږ پوسټرې لګېدلي دي په لارو کوڅو کې، دلته ورسله چې نن زمونږ جلسه، نن سبا زمونږ جلسه ده، نو نن یې ورته هلته خپل د پتلون تحفظ مومنټ دغه جلسه را جوړه کړه، مونږ سره ګراوند خرابولو کوشش وکړې شو، مونږ سره چې کوم دی نو پیرلل خلک راوچت کړي شو، ټلیفونانو شو زمونږ خلکو ته، نو دا تکلیف دی عمل دی. خو زما په خیال چې دې ته هم احساس ریاستي ادارو ته چې په سوات کې دي کوم جبر کوم ظلمونه کړي دي، دلته متحد کېدل، رایوځای کېدل، ودرېدل د پښتنو ډېر متحد. زه وایم چې زمونږ دې وخت کې صرف سواتیانو ته نه، دا د پښتنو په یڼه یو کاز دی، د هغې په یڼه یو د کامي سوال دی، نو دلته اوچتېدل، دلته خبره کول ډېره مهمه ده. زه وایم چې پښتونخوا کې په هر ځای کې، په پاکستان کې په هر ځای کې چې څوک وس لري دې وخت کې او ځان ته پښتون وایي او پښتون وي، نو دې جلسې ته په خپله راتلل، خپل کور ودانې راوستل ډېره مهمه ده چې دې ریاست ته مونږ دا ووایو چې بهی مونږ تاسو سره ستاسو جوړ کړی شوی آئین لاندې خپل حق غواړو. او مصیبت دا دی چې د دې ریاست په خپله جوړ کړی شوی آئین چې کوم دی د هغې خپلې ادارې د دې خپل آئین نه مني، خو مونږ ډېر بېوسه، ډېر بېوزله غوندې خلک یو، مونږ پسې که دي هزارها پراپیګنډي وکړي، خو خبره دلته مهمه دا ده چې مونږ د آئین او د دستور لاندې د دې د ریاست ماتولو خبره نه کوو، د دې د ریاست آئین ماتولو خبره نه کوو، د آئین لاندې د نه خپلې غوښتنې کوو. ښه سنا، دلته تاسو کمپین کوئ او دلته تاسو ته ډېرې مسلې به هم جوړې سي، خو دلته داسې ما خپله معلومات وکړلو لکه د کوم څه زیاته افیکټډ ایریاز دي لکه کوزه بانډه، بره بانډه، داسې یو څو نور ځایونه دي، نو هلته دوی کمپین بالکل نه پرېږدي. تاسو دې علاقو ته ورغاستئ یا چا سره رابطه وکړئ یا نور د هغه مقامي ځای خلکو رابطه در سره وکړله؟ کوزه باندې او بره باندې کې دا و چې زمونږ پرون جلسه ریلي په هغه تېرېده، اول خو یې زمونږ ریلي ودروله، خو بیا دا و چې
زمونږ ملګرو نارهبازي او خپل هغه سره زمونږ چې وکیلان دي هغې چې کوم کوششونه وکړو موږ یې پرېښودو ریلي پرې راتېره شوه خو رابطې شوي دي هلته باقاعده دي کوشش کوي چې دا ځایونو کې بل یو زه تاسو ته خبره ووایم دلته چې کوم خصوصي توګه د چا بچي یې مړه کړي دي ډرل مشینونه سوري یې پکې کړي دي د چا بچي یې چې ورک کړي دي په زوره هغې ته سوال جوابونه باقاعده شوي دي چې ګورې زمونږ نظر دی زمونږ المیه دا ده چې په دلته په سوات کې په کلي دي خپل کسان کېنول دي او زمونږ خپل خلک دي پښتانه دي هغې کېنولي دي او هغه ورته وایي چې فلانکي کور نه دا کس لاړو دا کس لاړو په باقاعده یې پې دا اعلانونه یې ورته کړي دي او ورته یې وینا کړې ده چې دلته به نه ځې دې جلسې له به نه ځې او مونږ په نظر کې نو دا یاره اطراحې چې دی دا تاسو صرف د کوزه باندې بره باندې خبره نه دا پوره سوات کې دي چې کم علاقه کې یا کم کلي کې زیات 4-5 نه زیات فیملیز وو چې چا بچي دي مړه کړي دي په زور زبر چا کورونه یې په خصوص توګه سار نن موږ سره یو مشر خبره کوله چې دا نه صرف بچی ورته مړ که بلکې کور یې ورته اور ورته که او هغه وایي چې زما د کور صرف ډانچه پاتې ده هر څه سوځېدلي دي دومره دردېدلې کیسې دي چې زه وایم چې دا پښتانه که اوس په دې وخت په دې درد او په دې تکلیف هم راوچت نه شو نو بس هغه وخت لرې نه دی چې بس دې ټول راغونډ کړي او یو هغه د هټلر په شانتي یا یې ګیس چمبر ته واچوي یا یې په یو ځای مړه کړي نو اجتماعي خودکشي ده دا چې که موږ اواز نه پورته کوو دا هم خودکشي ده چې موږ ځان سره کېدونکي ظلم چې دی په هغې چوپ شو مرګ یو ورځ متعینه ده دا ډېره مهمه ده چې خلکو ته پته څوک هم څوک نشي مړولی زیات نه زیات چې څه تکلیف را رسي ضمیر به مطمئن چې موږ څه کړي دي خپلو خلکو له او خپلو خلکو دپاره هم کم از کم حق اواز پورته کړی دی ما سهار هم ستا ویډیو کتله دا بېدرکه کوم خلک دي له ډېره وخته د دغه فیملي سره تاسو ناست واسته او خبرې هم کولې نو دا فیملیز په سورې تعداد کې به ستا په اندازه او آیا دا خلک مخ ته راځي خپل غږ پورته کوي به ولس ته خلکو به رسوي له دوی سره چې کوم ظلمونه سوي دي او دا خلک به سبا جلسې ته راسي دا کوم څه بېدرکه فیملیز دي چې د دې خلکو تعداد ډېر زیات دی په خصوصي توګه په سوات کې ډېر زیات دی زه سهار ما یو مشر سره خبره کوله هغه وایي چې زما په کومه ورځ سوات لا په کمیشن او په هغه رجسټرډ کیسز کې هغې وایي دا کمیشن وینا ده چې په هغې کې 1500 انریزالوډ کیسز دي 1500 کې 1500 چې کوم دی د پښتونخوا نه دي او په پښتونخوا کې بیا خصوصي توګه د سوات نه دي او یو کاکا سره چې زمونږ خبره کېده نو هغه وایي چې په کومه ورځ زما کیس نو په هغه ورځ په صرف هغه یوه ورځ باندې رجسټرډ کیسز کې په هغه وخت کې 15 نه واله تر د اویا کیسونه دي صرف د سوات د یو څو کلو نه دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې په هر کلي کې به څونه خلک متاثر وي څونه خلک ورک دي د دې تعداد په زرګاو کې موږ یې اندازه فی الحال خو نه شو لګولی خو په زرګاو